یو زمانہ کې کله چې قوم د الله نه باغیان شي نو الله پې عذاب را لیږي، خو عامه خبره ده. نو یو زمانہ کې د بیت المقدس خلق هغې بغاوت کړی و، د الله نه لرې شوي، فسق و فجور او غلا او ډاکې او ناروا او بربنډتوب دا زیات شوی و. نو بیا پې الله یو بادشاه راولېږه، بخت نصر ورته وایي، ډېر جابر بادشاه، هغه پې حمله وکړه. او چې حمله پې وکړه نو چې څومره ځوانان وو د مسلمانانو هغه ټول مړه کړل د سیل مې. او چې کوم بوډاګان وو یا ماشومان وو یا ښځې وې هغه ټولې بوتلې سې جیل کې واچول، چا باندې خپل خدمتونه کول، مړیان یې جوړ کړل، پچې پټي کړل، پچې ځمکې یې سنبالولې، په چا باندې خپل کار او بیګار کو. او چې کوم کلی و د بیت المقدس مکمل هغه آبادۍ یې لوټې لوټې کړئ، ټول چتونه پرېوتل، دیوالونه یې وغورځول. هغه یو ډېر جابر او ډېر ظالم بادشاه و، او دا یو الله سزا ورکوي نو هر وخت کې کلی تباه کو، دی ټول بوتلل، او چې سې وس رسېده بس وجلې. او بیا هم په زرګونو خلک ماشومان او بوډاګان او ښځې دی بوتلل او په جیلونو کې واچول او غلامان او مریان یې کړل. په دې کسانو کې چې دا کم د بوتلل ځان سره، نو په دې کې یو کس و چې د هغه نه وروسته رب العالمین پیغمبر جوړ کړ، حضرت عزیر علیه السلام، یو پکې ډېر هم دې وروسته پرېښودل، خوشې کړل، اجازت یې وله ورکړه د جیلونو نه دا ټول وباسئ. خو یاره ګورې یو شرط به چې کوم کسان جیل کې دي دا به مونږ خوشي کړو، خو زمونږ خدمت به کوي، ښځې به یې زمونږ وینځې وي، او سړي چې دا کوم هلکان ځوانان شو دا به زمونږ غلاماني، زمونږ خدمت به کوي، مونږ له پټو کې کار به کوي، مونږ له څاروي به سره نوکران او چاکران به مي. واقعي د بادشاه زور و، دا مجبور و. دا حضرت عزیر علیه السلام یو ځل د وادم کړی دی، بچی هم شوی دی، دی یو ځل په یو خر باندې سور دی، خپله کونټه یې ورسره ده، او ځان سره یې د انګورو نه اوبه ایستي دي، د هغې شربت ورسره دی، یو اونه د هغې نه انځر را شکولې دي، خشته تازه مزېدار، او ورسره دي، د دې بیت المقدس پر یې خوا تېرېده. رب العالمین ده ته دا اطلاع وکړله، دا ورته والله وحی وکړله چې یو ورځ به داسې راځي چې دا کلی به د پتا باندې آبادوم، دا به آبادو، لیکن به خلق اوسو، ته به هغوی ته د الله د دین دعوت ورکې. د چې کلي ته مخامخ ودرېده، خو لوی کلی و، لویه ښاریه وه په هغه زمانه کې، یو کور نو، سل کوره نو، شل کوره نو، او په سوونو کورونه چې ویې کتل چې دا کور خو ټول کندرات دي، او چې ویې کتل هغې کې د انسانانو هډوکې پراته دي، زاړه کپرې پکې پرتې دي، پنډۍ پکې پرتې دي، دا چوره چوره پکې د انسانانو هډوکې پراته دي. نو دی وایي چې رب انا یحیی هذه الله بعد موتها، پروردګاره دا کلی خو تباه شوی دی، اوس دا آبادي چې کېږي انسان به راځي، دا انسانان دا آبادي خو اسانه خبره ده، خو پروردګاره دا کلی به څنګه آبادېږي، دې له به خلک د کمې راځي، او دا آبادي او چتونه به څنګه آبادېږي، او چې د انسانانو د کپرو ته او د پنډو ته د هغې د جوسې ته وکتل، نو دا سوچ راغی پړه کې چې دا خلک به الله څنګه جمدي کېږي، کلی خو په خلکو آبادي، الله دا خلک به هم ته قیامت پر ورځ جمدي کوي، څنګه چې دا کلی په خلکو آباد دی، او دا کلی به ته آبادی، نور خلک به راولي، پروردګاره چې دا کوم لري دا خو به هم ته د قیامت په یوه ورځ را جمدي کوي، دا بوسي دا ډوکي دا به څنګه جمدي کېږي، شک یې نو د الله په قدرت کې، شک یې نو. هسې تعجب یې وکړه، تعجب نه وایي، انا یحیی هذه الله بعد موتها، پروردګاره دا خلک به د قیامت پر ورځ ته ځان ته ودرې، لکه دا هم ستا قدرت دی چې دلته به نور خلک راولي، دا کلي به په عباد کې چې دا کوم لري دا خو به هم د قیامت پر ورځ ځان ته ودرې، دا به څنګه جمدي کېږي، یاره ستا خو ډېر لوی قدرت دی، او ډېر لوی تعجب یې وکړه، د شک خبره نه ده. حضرت ابراهیم علیه السلام هم یو موقع کې داسې ویلي، ابراهیم علیه السلام هم الله ته ویلو چې رب ارنی کیف تحیی الموتى، دا لکه یو سوچ راشي، لکه یو سړی وي او د هغه مخکې د مکې مکرمې ذکر کېږي دته پته ده چې مکه مکرمه شته دی، یو خشته ښار دی، بیت الله دی، پکې د نبي علیه السلام د پیدایش کلی دی،
لکه وسوسه راچی الله چې دا کلی به څنګه دا به زه دا چې شته که نشته یاره نو دا نه وایي چې د شک نه په دې کلي کې چې دا کلی نشته دا یو تعجب له راشي چې یاره افسوس دا دی که دا ما ولیدې یاره که ما ولیدې هغه کې تمنا ورمان راشي نو چې یو شی چې نه لیدلی نو جدا یقیني او چې کله وویني نو هغه بیا هغه یقین هغه خپل محکم والي ته زمونږ طالبانو ته حق الیقین او عین الیقین دغه مراتب وي هغې ته بیا د هغه علم ورسېږي نو ابراهیم علیه السلام هم وایي رب ارینی کیف تحیی الموتی پروردګاره ته لږ ما ته وښایه دا مړي به څنګه جمدي کې شک مې نشته قال اولم تؤمن ولې ستا په دې یقین نشته الله ورته وایي د مړو په جمدي کولو د یقین نشته څه الله ورته وایي بلا ولې نه الله خو پیغمبر یم د پیغمبر یقین خو د قوم نه ډېر مضبوطي بلا ولې نه الله یقین خو مې شته ولکن لیطمئن قلبي که په سترګو مې ولیدل نو یو پوټی به مې د زړه اطمینان نورم زیات شي په سترګو خو راته الله خو یقین خو د ما شته الله ورته فرمایي قال فخذ أربعة من الطير څلور مارغان سره واله فصرهن الیک څلور مارغان واخله کم چې ستا خوښي ځان سره عادي که بلد یې که لکه خلک کمتره ساتي خارو ساتي او چې اواز ورته وکړي نو راشي ولا لاسونه ورته وپړقوي ولا راشي او بیا دا څلور واړه مارغان ذبحه کا حلالې کا او دا وزرې او بڼې او غوښې او وینې ټول قیمه قیمه کا یو ځای او بیا چې ستا په دې علاقه کې څومره د عراق په علاقه کې غرونه دي لږه لږه قیمه راواله او د یو یو غر په سر باندې کېده تا ته ښیمه چې جمدي کول کولی شم که نه شم کولی ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا لږه لږ راواله او په یو یو غر باندې پوټې پوټې قیمه کېده ثم ادعوهن یأتینک ساعیا بیا خو تاواز وکړه پته به ولګي چې جمدي کېږي که نه ابراهیم علیه السلام هغه مارغان راونیول څلور سرونه یې پرې کړل ذبح یې کړل او بیا هغه سرونه او د هغې اندامونه او بڼې او وزرې ټولې په ټوکیا وټکول په چاړې واړه واړه کړل قیمه یې جوړه کړه هر څه ګډ کړل سرمن او کولمې او وینې هر څه او د الله حکم و لږ یو څه په یو غر باندې څه په بل غر څه په بل غر څه په بل غر څه په بل غر هغه یې کېښودل سرونه یې ځان سره دقسې ونیول سرونه ځان سره ونیسه ښه سرونه کېده سرونه یې ځان سره څلور واړه کېښودل اوس زه اواز ورته وکړه اواز یې وکړ دې مرغۍ له دې خپل وجود راشي دې له دې راشي دې له دې راشي دې له دې راشي یو قطره به د یو غر نه راتله بله به د بل غر نه راتله بله به د بل غر نه راتله د هر یو مرغۍ خپلې قطرې راتلې او خپل سر پورې په وس کېدلې څلور واړه مرغۍ واپس جوړې شوې سا پکې راله خپل اوازونه یې وکړل اوس کولی شم که نه شم کولی بېشک الله قادر مطلق بادشاه دی که مونږ خو اوس خو زمونږ دا شکل شته زه اکثر دا خبره طالبانو ته کوم ویم د نیست نه مونږ د نیشوالي نه الله مونږ راوستو نم شکل و نم پوزه وه نم سترګې وې نم غوږونه و نم لاسونه و نم خپې وې اسم نو رب العالمین د الله نوی یو شکل راکه او د هغې نه مونږ پیدا کړو او د داسې څیز د رب العالمین مونږ پیدا کړو چې هغه هم د انسان په وهم او په ګمان او په خیال کې هم نه تېرېږي کټ چې سړی جوړوي د لرګي نه جوړوي نو تر اخره پورې لرګي پکې وي کټ دی د لرګي نو لرګي ورته وایي کیروان کې نو هماغه لرګي ته واپس جوړېږي جومات که سړی جوړوي دیوال جوړوي د خښتو نه او سیمنټو نه جوړوي نو که ته په دغه باندې ووایې په سټکو باندې نو هماغه خښتې به ته جوړېږي هماغه سیمنټ به ته جدا شي بل شي ته خو نه جوړېږي که انسان چې د کوم شي نه جوړ دی که د انسان ته دړې وړی کړي هماغه شی ته واپس جوړېدی شي نه الله داسې څیز نه انسان جوړ کړه تا ته ښایي اوس که غوښې راغشتې وې هډوکي راغشتې وې ویښتې راغشتې وې لکه مونږ چې کټ جوړو او د هغې نه انسان جوړ شوی وې نو بیا به یو دغه و چې خو دا څیزونه یو ځای کړل د کټ څلور بازوګانو څلور خپې او ټکې وال دا هډوکې غوښې را یو ځای کړو جوړ شو ته نه الله داسې نه دی کړی انسان یې داسې نه دی جوړ کړی یو داسې څیز نه رب العالمین انسان پیدا کړ چې د انسان عقل ورته حیران دی چې پروردګاره چېرته انسان ته ګورو چېرته هغه اصل ته ګورو چېرته د دې ښکلي وجود ته ګورو د دې خشتاب سرمن ته ګوره د هډوکو ته ګوره ګرځېدو ته ګوره د طاقت ته ګوره د لیدو ته ګوره د علم ته ګوره د پوهې ته ګوره نو دا بغیر د الله د قدرت نه بل څه کولی شي نشي کولی اسم نو انسان او الله پیدا کړ نو چې کله یې مړ کړي نو هډوکې خو یې شته که نه صرف سرمن ورغوستول دي شکل خو معلوم دی که نه دا خو داسې نه لکه جامه چې ورته اغوندې نو کوم ذات چې د سر نه نوي انسان پیدا کولی چې ولې هغه جامه نشي اغوستی د غوښې او د وینې او د سرمن او په دې قادر دی چې دا څه کولی شي رب العالمین خو انکار به هغه څوک کوي چې د الله قدرت نه مني بس او چې څوک د الله قدرت مني هغه به انکار نه کوي هغه به مني دا هر څه
مونږ چې خپل ځان ته وګورو فی انفسکم افلا تبصرون الله وی ته خپل ذات ته وګوره کنه خپل شکل ته خپل ذات ته وګوره ستا د الله قدرت باندې نظر نشته ټوټې غوندې مونږه ژبه لقو لږه غوندې ژبه غاښونو سره لقو معمولي شان ژبه څومره تیز اواز ترې خېږي لوی سټک که ته دلته کې دیوال نه راوبری که نه دومره اواز نه کوي لکه دا ټوټې غوندې ژبه چې دې غاښونو نه راوبری څونه اواز کوي او که سټک د دیوال نه راوبرو نو یا به سټک ماته یا به دیوال دړې وړی کې او ژبه ټولو دې غاښونو لدې راځي نه به ژبه خوږ شو نه پرې غاښ کمې راغی او اواز یې کم ځای ته رسېږي صرف شونډې یو بل سره جنګېږي صرف غاښونه یو بل سره جنګېږي ژبه غاښونو سره جنګېږي او دننه پې هوا را روانه ده او اواز بې لوډ سپیکره د انسان کم ځای ته رسېږي دا زور سره لاس ته رابره وکړه نو دونه اواز نه کوي لکه دغه پوټۍ سرمن چې د غاښ سره جنګېږي رب العالمین د کوم اواز وباسي نو کم قدرت پر الله را مخکې کوي خو آخر فیصله مونږ په دې کوو چې بېشک رب العالمین ډېر لوی قادر مطلق ذات دی هر څه چې کوي رب العالمین په هر وخت کې کولی شي او چاته رب العالمین په خپل قدرت او طاقت کې حاجت نه لري ټول وایي بېشک الحمدلله نو دغه رنګې دی ودرېده انا یحیي هذه الله بعد موتها پروردګاره دا به څه چل کېږي دا خو د قیامت پر ورځ شک نشته فاماته الله 100 عام وی ښه اوس به تا ته هر څه وښایو بس الله پې خوب راوست هم په دغه ځای کې خر نکو شو خر یې وتړه چې کوم اوبه یې ورسره د انګورو شربت هغه یې لوښي کې کېښود چې کوم انځر دي هغه یې کېښودل څادر یې پرې واچو یو خوب راغی لس شل منټه کوده شو نو بیا به راپاسم ځم به سوري لاندې ښه مزېدار دی یو اونۍ یاده یو سوري لاندې پرېوت چې پرېوت خوب پرې راغی په خوب کې د پروردګار ساه وویستله ساه ترې ووته چې ساه ترې ووتله الله فرمایي 100 کاله مې ته ساه ایستې وه فاماته الله 100 عام 100 کاله ته ساه لاړه خلک ورپسې ګرځي عزیر څه شو عزیر مور ورپسې ګرځي رونه ورپسې ګرځي د کور خاوندان ورپسې ګرځي پروردګار د بل قدرت ښکاره کول کوي یو قدرت پیدا شو چې په خوب کې د ساه وویسته بل دا چې د خلکو د نظر نه یې پناه کړ خلق په لاره دي چاته نه ښکاري نه د خلکو آواز اوري نه پې خلک پوهېږي هغه خر هم خدای مړ کړ د هغه نه هم ساه ووته هم په هغه ځای پرېوت هغه موده شو ساه ته الله وویستله د ده نه هم الله ساه وویستله په لاره خلک تېرېږي را تېرېږي د خلکو د نظر نه هم رب العالمین محفوظ کړی هېڅ چاته هم پته نه لګي چې څه شو دی ښه بېغمه ودلې هغه چې کوم د ده د زمانې خلکو کم از کم 100 کاله کې به څومره خلک مري زمونږ لږ عمر دی د بلوغ نه پس چې دا کله دا بالغ شوي د هغې نه پس ګورو دغه 15 کاله ژوند ته چې مونږ ګورو 15 کاله ته نو هسې پرې خپل 15 پرېږده دا تېر شوی 10 کاله کې تاسو نظر واچوئ چې څومره خلک به مړي نور پرېږده پرې اول او داسې ودو نو ما د خپل دې کندي باندې د بدرخیلو کندي باندې داسې دیدارآباد او بانډه په دې طرف هسې مې ذهن ته بعضې مشران رالل هلکه یو مې راغی بل دا خو هلکه 100 نه زیات خلک مړه شو چې دا مونږ ته کم یاد دي د جومات کې به مولوي صاحب د خدای پاک وبخښي هغه به ناست و دا مشران به ورسره ناست و هم د دې کندي مشران به ورسره به ناست و قسم دی که یو شته نن او نن سبا خو مرګ نه په بوډاوالي دی او نه په ځوانۍ دی هېڅ پته د مرګ نه راځي چې کوم وخت مرګ راځي خو بس منو به چې حق دی مرګ او چې کله الله فیصله کړې ده نو راځي به نو دغه دی ساه ترې ووتله او چاته پته نه لګي فاماته الله 100 عام 100 کاله مړ ثم بعثه الله را جمع دی 100 کاله پس الله پکې روح واچو سترګې وغړولې چې راوچت شو رب العالمین ولا فرشته راولېږله هغې تپوس کوي کم لبسته کاکا څومره دې دلته تا تېرې کړلې څومره دې دلته وخت تېر کړ نو دوی چې کله وده کېده نو دغې وخت کې دا انور راختېده که ساخت دا وخت و چې انور راوخېږي دا ټیم کچه غرمه چې ته ورته وې او چې کله الله پاک پکې روح واچو را بیدارېده نو مازدیګر انور پرېوته والا ټیم و وی لبست یوما او بعد یوم اوس خر ته نه ګوري اوس دې په خپله راویښ شو لبست یوما او بعد یوم یاره یا به پوره ورځي یا به څه کم به نو داسې به ځکه خو سار رانه دلته مې اوده شوی یم دغه مازدیګر را پاڅېدم یا یوز ده ګنې وزم پوره نه ده یاره ورځ خو هغه د پېشمني نه شروع کېږي تر نور پرېواته پورې دا خو زه نور خطرو نه پس اوده شوی یم او نور لا پروت یم نه دی بعد ویم دروازه یم څه کمه حصه ده او تا ته څه پته لګي قال بل لبست 100 عام 100 کاله د نه ساه وتې وه 100 کاله دې تېر کړي دي ښه خو خر ته وګوره د خر ته یې وکتل واقعي خر ریزه ریزه پروت دی نه دا ډوکي پته لګي
اسی چوری موری پرتی دی نه غوښې پته لګي او نه سرمن پته لګيږي. لوښي ته ګوري، لوښي کې هغه د انګورو بم د سر نه نشته، هیڅ هم نشته. خدای پاک دا خو حقیقت دی. فرشته چې پیغمبر ته خبره کوي نو خبره دروغ نه، رښتیا خبره ده. سل کاله مې تېر کړي دي. او تاوی نو انا یحیی الله بعد هذه بعد موته، دا به څنګه الله جمع کوي. ورګه اوس ته خو مونږ را جمع کړي، تا ته خو پته ولګېده. اوس تا مخکې راته یو بله مشاهده هم کوو، ته وګوره دې لوښي کې دې کې تا سا چولي انګور اوبه وې چې ویې کتل هغه اوبه پکې پرتې دي. لم یتسنه، نو انګور اوبه دې کې هم د الله یو حکمت و. یعنې عامې اوبې هم ځان سره وړې شوې، د انځرو په ځای باندې سیوان او بل شی هم وړی شو. خو د الله په دې کې لوی حکمت دا دی چې انځر په میوو کې هغه میوه ده چې دا زر څښا کېږي، او د انګورو اوبه ډېر زر څښا کېږي. هم دا شراب د انګورو د دې اوبو نه جوړېږي. لږ نور چې پې ولګي نو سرکت یې جوړه شي، او چې بیا پې نور ولګي نو بیا ته شراب جوړ شي، څښا شي. وګوره د انګورو دغه اوبو ته دی چې اوبو ته یې وکتل، هغې راواغېشتې بوټې ته یې وکړه، لکه دا خو هغسې تازه دي لکه چې اوس ما په دې ساعت انګور نه چون کړي او د هغې نه مې شربت ایستی. انځرو ته دې وګوره، انځرو ته یې وکتل، داسې تازه مزېدار پشم پې د پاسه ولاړ دی لکه په دغه وخت چې د بوټي نه راشوکولې. یا الله څه لوی قدرت دی. او خر ته هم ګوره، اوس خر خو دې لا مړ پروت دی، چوره چوره پروت دی، اډوکې اډوکې پروت دی. ګوره ورته رب العالمین هغه خاورې او غریزې ورو را یو ځای کړي ورته ګوري، په حرکت کې راغلی، اډوکې ته جوړ شو، غوښه جوړه شوه، هغه غوښه ورو اډوکو پورې پیوست کېږي، بیا سرمن ته تاو شوه، د خر مزېدار خشته ښکلي وجود ته جوړ شو. چې جوړ شو ته خپې یې موالې راوالې، لکې یې شړنګ ړنګ ورکړه، ناګهانه خر ودرېده، چې ودرېد اواز یې مو کړ. دغسې مفسرینو لیکلي دي. اعلم ان الله على كل شيء قدیر. یا الله بس زما د مخکې نن دا علم، اوس هم دا سوچ او دا فکر دی پروردګاره چې ته په هر څیز باندې قادر مطلق بادشاه، دا حقیقت دی. کونټۍ راواغېسته، انځرې راواغېستل، ویې خوړل، د انګورو اوبې راواغېستې، راشه چې اوس خپل کور ته لاړ شو. بیت المقدس ښار ته چې ګورې حیران دی، ښار آباد شوی دی. پیرې سنګ پاسېد، ویې کتل خشتک کوڅې دي، مزېدار مزېدار چمنونه دي، لکه سل کاله کې خامخا چې ابادۍ کېږي، خو یو کلي دا پوره آبادي. الله دا خو دې دیوالونو ته وګوره، دې بنګلو ته پکې وګوره، دې لارو ته وګوره، لښتو ته وګوره، دې خلکو ته وګوره، ټول هر څه ورته بدل بدل ښکاري، نقشه ورته ټوله بدل ښکاري. کلي روان ویجاړو کندراتو، هغه ښه مزېدار ښکلې آباد دی. نه ورغې په خپل کور په اندازه اوس ور روان دی. تپوس کوي چېرې دلته کې د عزیر کور کم یو دی؟ عزیر خو موږ نه پېژنو. په اندازه ورغې خپلې دروازې نه، د دروازې له سینګ په اندازه خپل ورغې، دروازې وډبوله. چې دروازې سینګه وډبوله نو یو ښځه ولا آواز ورکوي، څوک یې؟ وایي زه د خپل کور ته راغلی یم، زما عزیر نوم دی. ریشه نیکبخته عزیر دی نوم دی. اوس هغه ښځه په سترګو ړنده ده، بوډۍ ناسته ده، روزې په دې مخ را ځوړندې دي. د دوه کم شپږو شلو کالو عمر کې دا ښځه، دوه کم یعنې اتلس د پاسه سل کاله عمر یې 118. روزې په دې سترګو را بیزان دي او نظر یې نه لګي. وایي زه عزیر یم که نه؟ وایي ګور ټوقې مه کوه، د خدای نیکبخته، سل کالو شو چې عزیر زمونږ نه روک شوی دی. ابا خدای خبر چې کوم ځای به مړي پته نه لګي، سل کالو شو سره د خر نه تللی دی او غیب دی، خدای خبر چا وجلی دی او که په خپله مړ دی، هغه پته نه لګي. وایي ته اجازت راکړه د دې کور ته در ننوځم. را ننوځم، خو کور کې خو یو ځای یم، کور کې نور څوک نارینه شته؟ نه، دې وخت کې نشته. یو رپوټ یې لږ یو نارینه شته او هغه بار تللی دی، سلو کالو دی، سلو کالو یوه لږ شته. څوک دی؟ وایي دا عزیر زوی دی که نه؟ وایي زه عزیر یم. کاکا ته څنګه عزیر یې؟ او ناشنا خبره ده چې یو سل کاله پس یو سړی کور ته راشي او هغه د 15 دېرشو کالو هلک ښکاري. ځکه دې خو همغه شکل کې الله راپاسو چې په کوم شکل کې اوده شوی و که نه، ویښتې تور دي، نظر یې برابر دی، شکل یې همغه دی لکه 15 شپږ 40 کالو هلک چې همغسې دی. او دا چې کومه زنانه وه دا د دې وینځه وه چې کوم وخت کې دا عزیر علیه السلام ته نو دا د 13 کالو وه، دا د دوی وینځه ده.
دا ورته خپله پوره قصه کړې ده چې قصه کړه په جړا شوې ده وایي زه نه منم عقل مې نه وي ګوره د الله پیغمبر یم او سوچ وکړه عقل به دا خبرې وایي دا د الله خبرې دي زه الله وجلی یم او زه بیا الله را جمع دی کړی وایي ښه نو د عزیر یو نښه وه هغه ښځه د هغې مغه قسمت بیدار دی د هغه یو نښه وه چې هغه به څه دعا وکړه نو رب العالمین به دعا قبلوله نو ځکه تم دعا وکړه چې زما دا سترګې خدای پاک جوړې کړي نو پته به دې ولګي چې ته عزیر یې وکتنې که زما سترګې خدای جوړې کړې ستا په دعا نو بس بېشک ته به عزیر یې او که زما سترګې خدای پاک جوړې نه کړې نو به بیا ته رښتیا نه وې دروغ رب العالمین ته سوال وکړو پروردګار ستا په قدرت چې دا په کوم قدرت کې الله زه مړ کړم او په کوم قدرت کې پروردګار را جمع دی کړم سوال هم ګورې یو طریقه مونږ خلک د سوال په طریقه نه پوهېږو خو چې مونځ وکړو لاس به اوچت کړو ما وبخښې ما مور وبخښې او ګردانم الف در او بې درباد کړی نه په اول پیشو نه په آخر پیشو لاسونه په مخ راکاږو د سوال خپله طریقه ده هر کله چې دعا کوې د پروردګار په دربار کې اول به الله حمد وایه الحمدلله رب العالمین د الله حمد صفت وکړه بیا په نبی علیه السلام درود شریف ووایه د هغې نه پاس د زړه په اخلاص دعا وغواړه دعا هم داسې نه ان الله لا یقبل من قلب غافل لاهن چې زړه غافل وي او سوچ تنی نو د بې سوچه سړي او چې ډېر غافل وي د هغه دعا نه قبلېږي چې ته یو لطیفه ده یا حقیقت خدای عبرت خبره ده یو بادشاه وي په لاره روانو یو سړي سوال کو په سترګو ړوند و په دواړو سترګو ړوند و دې سړي به چغې والې یا الله سترګې یا الله سترګې یا الله سترګې نو د هغه مطلب دا نه و چې خدای نه سترګې غوښتې د هغه مطلب دا و چې خلک راته وګوري چې دې خو ړوند دی نو پیسې به راکړي راله په فوټپات ولاړ دی لاس یې خلکو ته نیولې دی یا الله سترګې نو د هغه مطلب دا و چې زما دې سترګو ته خلک وګوري چې دا خو ړوند دی نو پیسې به راکړي نو بادشاه په لاره روان چې د اواز پې ولګېد نو هغه رضوان ترې ودرېږې ړوند څه غواړئ وایي سترګې غواړم وایي ښځه واپس راځم زه د دې ښار باچا یم او پولیس ته یې پې ودرېږې او که راده سترګې نه وي نو سرمن درنه وباسم څونه موده وشوه چې ته سترګې غواړې چې ما خو دغه کال یو نیم یا شپږ میاشتې دلته کې لګیا یم د خدای نه سوال کوم ښه اوسه پورې تا نه خدای سترګې در نه کړې خو چې زه راځم او ستا سترګې نه وي چې سرمن دې وباسم خدای اوس وزیران هم حیران چې بادشاه دا سترګې د ده په وس کې دي دا که د چا په وس کې وې نو خلک به ړانده واقعي ګورې سترګې هم د الله لوی نعمت دی بشریان سترګې نشته که نه خو دا یو حدیث هم د نبي علیه السلام مبارک دی ښه چې کم سړی په سترګو ړوند دی او ده په دې ړوندوالي صبر وکړه پروردګار به د دغې سترګو د ړوندوالي د صبر په برکت دله جنت ورکړي دا نبي علیه السلام فرمایي صحیح حدیث د پیغمبر علیه السلام او موږ سره دلته کې قندار حافظ صاحب هغه هم نابینو نه ما ورته قندار حافظ ستا په سهار باندې د هغه هم سترګې نه وې نه ستا په سهار باندې هغه ویې یاره مولوي صاحب یو ارمان مې دې پړو نه هغه څه دی ګرموالی یخوالی خو په لاسه معلومیږي چې دا خوراک ګرم دی دا یخ دی لیکن رنګ چې دی نو د هغې تعلق د سترګو د نظر سره دی نو هغه ما ته قندار حافظ صاحب وویل دا مهربان دی چېرې دا سور رنګ تاسو وایئ دا چې رنګ سور دی او دا شین دی او دا سپین دی او دا تور دی چې دا سور او دا شین او دا سپین رنګ پکې لا څه ته وایي حقیقت دا د خدای نعمت دی کریمتین ورته نبي علیه السلام فرمایي چې کوم انسان دا دواړه سترګې عزتمن شی دی دا نیدي پې صبر وکړي الله وایي زه جنت پې ورکړم نو هغه وزیران حیران شو چې بادشاه سلامت دا څه عجیبه خبره دی وکړه خو بادشاه مخکې اوس خبره نه شي کولی څه چې درته وایي چې زه راشم او ستا سترګې نه سرمن دی وباسم د دې غریب سترګې د په اختیار کې دي چې هغه ونه کړه خو خلک هم حیران چې بادشاه په لاره راته چې راورسېد ړوند ته الله سترګې ورکړي ړوند په سترګو جوړ شوی دی ورته مخامخ ولاړ دی تپوس وکړه دا څوک و بادشاه وکړ چې راغی نیغې ورته ودرېده هلکه ړونده څنګه وي چې ټیک یم سترګو ته مې وګوره دا ګوتې څو دي دوه دا څو دي دا درې هلکه سړی خو واقعي جوړ شوی دی ورکړې د بیت المال نه وله وظیفه او تنخوا مقرر کړه کور هغه وزیران یې تپوس وکړه چې بادشاه داسې لوبه وشوه کال دوه شپږ میاشتې هر څونه موده چې وده چې سترګو پسې چغې والې سترګې نه وې او چې تا ورته وویې او رالې بیا سترګې شته جادو دی څه لکه کوړه لکه څه شی دی نه 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 دا بادشاه نه مخیاري بادشاهي په قمقلتوب هم نه کېږي وایي ده سترګې غوښتې خو د الله نه سترګې نه غوښتې ده د خلکو نه سوال کوو او دا سترګو چغه به واله مطلب دا چې ضروري نه چې څوک امداد وکړي خو چې د سرمن د استو غم شو سره دولنه الله ته چغه واله چې بابا اوس خو سترګې نه نو بادشاه راځي هغه وجل خلاصه کې چاړه برا باندې کېږي او سرمن نه نو باسي سخت مرګ دی نو الله ته چغه مخکې دولنه نه واله اوس چې ورسره د مرګ یاره شوه دولنه یې خدای ته چغه واله نو الله سترګې ورکړه که ولې نه کړو
حقیقت دا دی دا عبرت یو خبره دی حقیقت یار څنګه خو د عبرت دا چې دړه نه الله ته آواز وکړي نو پروردګار ورته انسان دعا قبلوي خو زمونږ دعا خو د انسان دړه نه وي نه نو دا دعا پکې یو ټکي مې راته ووایي چې د الله حمد بیا درود شریف بیا دعا وغواړه د هغې نه پس بیا په نبي علیه السلام درود شریف ووایه مخکې وروستو پروردګار به دعا قبوله کړي نو عزیر علیه السلام چې دعا کوي نو څه وایي یا الله ستا هغه قدرت چې په کوم قدرت ته زما نه سوویست او په کوم قدرت ته زه واپس راجم دی کړم او 100 کاله د الله زه د خلکو د نظر نه پټو ساتلم الله دغه قدرت په ذریعه تا نه سوال کوم ته قادر بادشاه دا وینځه چې دا الله دا ړنده ده زه پې لاس راکاږم دا سترګې ولې جوړې کړې چې لاس یې پې راښکه خو پیغمبر مو پیغمبر معجزه مې د الله نه سوالم شو سترګې بینا شو چې بینا شو ورته یې وکتل نښې نښانې یې پکې وپېژندلې ځان ته یې رانږدې که ښه ته عزیر یې د خدای پیغمبر یې زر د خوشحالۍ نه یې بوته زوی مې څه شوې راځه هغه پلانکي ځای کې دی هلته لاړ صاحب د خلکو مجلس خو پروردګار چې دا ښار اوس را جمدې کړي دا خلک دا ټول سوچه مسلمانان دي یو الله مني سوچه مسلمانان نیکان خلک دی او بخت نصر چې راغلی و هغه پې حمله کړې وه او کوم ګناهونه پکې و هغه هم ته خدای پاک لر کړي دي چې څنګه ورغلی دی هغلته کې بوډۍ وایي چې دا دغه دی عزیر دی خلکو خو قصې اورېدلې وې چې دا قرنګي یو پیغمبر و زمونږ و په لاره باندې ته چېرته روک شوی دی او پته یې نه لګي خلکو ته خو هغه واقعات معلوم و چې څنګه ورغلی دی نو هغه زوی ورته وایي زوی اوس بوډا دی سپین ږیری دی او دی ځوان دی توره ږیری ده زوی سره یې کونټی ده او دی اوس هلک دی داسې ښکاري لکه چې هغې د نیکه په ځای وي او دی د نوسي په ځای وي داسې اندازه ده د الله قدرت ځکه قرآن حکیم کې الله ذکر کوي وایي زه عزیر یم دا ستا زوی دی زه الله پیغمبر یم وایي بابا ته زما پلار یې وي ښه ما ته خو خپلې مور یو نښه ښوولې وه چې ستا پلار په وجود کې دا نښه ده زه هغه نښه ګورم چې ویې کتل همغه نښه پکې موجوده قوم هم حیران دی قوم وایي چې مونږ ته یو بله نښه د کاغه ښکاره کوې خو ډېره ښه ده مونږ دې منو کاغه نه ښکاره کوې نو بیا ستا خبره مونږ نه منو دا رښتیا نه ده وی عزیر چې نو هغه د تورات حافظ و تورات ورته یاد و زه اوس په پته ولګي ته د تورات تلاوت مونږ کوو که تورات درته یاد و نو ته به عزیر او که تورات درته نو یاده نو بیا هسې مونږ له مستړی کوه خو دغه زمانه کې تورات مکمل رک شوی و بخت نصر چې کله راغی که نه نو هغه جوماتونه ول روان کړل د هغه چې څومره تورات نسخې وې هغې ټول وسوځولې کوم چې د مذهب خلکو پیشوایان هغې ټول مړه کړل نو چېرته چا سره که پاڼه نیمه یاده وه یا نیمه پاڼه یاده وه نو یاده به وه یا که چېرته چا سره یو پاڼه د تورات چې د په کور کې پرته به وبه خو عام تورات بالکل د خلکو د لاس نه ختم شوی او واقعي حضرت عزیر علیه السلام چې نو دی د تورات حافظ و یو ورور یې ورور یې هم داسې و چې د ده سره یو ځای برغونې پیدا و دا هم د الله لوی قدرت دی او هغه ورور یې بیا ده سره یو ځای مړم شو په یو ورځ دواړه پیدا شوي د هغه نوم عزیز و او په یو ورځ دواړه مړه شو نو ده به بالکل ما د تورات یاد دی وی خلیره خلک مونږ ته د تورات تلاوت وکړه اول نه اخره پورې تورات مکمل تلاوت یې وکړو هغې نه پس ټول خلک یو ځای شو خلکو په ایمان راوړي چې زموږ پیغمبر یې مونږ ته منو نښې نښانې چې کومې زړې وې هغې خلکو ته ووایي خلکو کې خپل ژوند تېراو خلکو یې قدر او عزت شروع کړه ځکه پیغمبر دی لیکن شیطان هم خپل کار کوي د خلکو په نظر کې دا ور واچوله چې دا عزیر دی دا د خدای زوی دی ابن الله دی ورو د خلکو محبت مینه ورسره پیدا شوه محبت او مینه پیدا شوه هغه محبت او مینه دې حد طوره شیطانو ته په ذهن کې دا واچوله چې ګوره موسی علیه السلام خو تورات راوړی خو په تختو لیکلی شوی لرګي په تختو چې موسی علیه السلام کم تورات راوړی لرګي په تختو لیکلی شوی او ده چې کم تورات مونږ راوړو نو د همغه تورات دی خو د پړه لیکلی شوی دی معلومیږي دا چې د تورات کم ځای زده کړه دی د الله نه زده کړه الله را د پلار دی عیاذا بالله دی زوی قرآن حکیم کې الله فرمایي که نه وقالت اليهود عزیر ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله عیسایان وایي چې عیسی علیه السلام د خدای زوی دی یهودیان وایي عزیر علیه السلام د خدای زوی دی دا یو پروګرام شروع شو هغه یهودیانو کې دغه عقیده چلېدله بیا وروستو زیاته شوه دا خو وروسته دی مړ شو هغه ورور دی یو ورځ باندې مړ شو حضرت عمر فاروق رضی الله عنه نه یو عیسایي بادشاه د 3 سوالونو تپوس کړی د 3 سوالونو یو سوال دنه دا کوم چې
هغه ځمکه راته وښایه چې په زندګۍ کې یو ساعت نور لیدی دی او بیا د نور نه غیبه شوې ده او تر ننه پورې هغې بیا نور په سترګو ونه لید. یو راته هغه ځمکه وښایه. دا عیسائی بادشاه د حضرت عمر فاروق نه تپوس کوي رضی الله عنه. دویم راته هغه قبر وښایه چې هغه قبر منډې والے چې کوم پکې مړی پروت هغه مړی منډې والے او بیا هغه مړی د قبر نه سالم راووته. دریم راته ده ووایه چې دوه رونه دي. دا مفتي شفیع صاحب هم لیکلي معرف القرآن چې دوه رونه دي په یو ورځ پیدا دي او دواړه په یو ورځ مړه دي. یو 100 کاله مشر دی او بل 100 کاله کشر دی. د دې دریو سوالونو جواب راله راکړه. نو حضرت عمر فاروق رضی الله عنه هغه خط حضرت ابن عباس ته ولېږه. ابن عباس رضی الله عنه په عمر کې کشر و راکوټ و خو پیغمبر علیه السلام ورته دعا کړې و اللهم علمه الکتاب والحکمه. الله قرآن ورته وښایه او د قرآن علم ورته وښایه. دا ورته نبي علیه السلام دعا کړې وه. نو د هغې دعا په وجه به حضرت عمر فاروق رضی الله عنه ابن عباس ځان سره خپل مجلس کې کېنو. ابن عباس رضی الله عنه ته یې خط ولېږه چې دا خو عیسائی بادشاه دا درې تپوسونه کړي دي او د دې جواب غواړي. زما په ذهن کې خو دا جواب نشته. ابن عباس ما سره جواب شته. وایي دا کومه ځمکه چې دوی یادوي چې په زندګۍ کې صرف یو ځل یې نور لیدی دی او بیا نه مخکې لیدی نو وروستو لیدی دی. دا هغه بحر قلزم دی چې کوم وخت کې موسی علیه السلام پې تېرېده او فرعون ورپسې و او الله ذوالجلال پکې 12 لارې جوړې کړې. 12 لارې پکې جوړې شوې. نو اقل لږ ساعت پې نور لګېدلی دی. د هغې نه مخکې هم پې اوبه بیا دی اوس هم پې د پاسه اوبه بیږي. ځمکه خو دغه ده. یادوي چې کوم قبر یادوي چې مړی پکې دی او قبر هم منډې وي او مړی پکې منډې وي او بیا ترې مړی روغ. دا د یونس علیه السلام چې د کب په ګېډه کې و. دا کب ول الله قبر کا. یونس علیه السلام پکې لکه د مړی پروت دی او هغه په دریاب کې چکر لګوي یو خوا بل خوا منډې تړلی وایي مړی هم پکې دی او بیا کب الټی وکړه یونس علیه السلام یې دریاب په غاړه باندې راوغورځو. او دا دوی چې وایي چې دوه ورونه دي په یو ورځ پیدا دی او په یو ورځ مړه دي. یو 100 کاله مشر دی او بل 100 کاله کشر دی. دا عزیر علیه السلام او دا غرور دی عزیز. دواړه په یو ورځ پیدا دي په یو ورځ مړه دي. عزیر علیه السلام 100 کاله کشر دی ځکه 100 کاله هغه خو په مرګ کې تېر کړي دي او ورور ته 100 کاله مشر دی. دا حقیقت دی رونو. دا رب العالمین په قرآن حکیم کې ذکر کوي د خپل عظیم قدرت لپاره ذکر کوي. دې لپاره ذکر کوي. الله قصې نه کوي نه په قصو څوک مشغولوي. دې لپاره ذکر کوي چې د انسان ذهن کې دا رانشي چې د انسان به څنګه واپس پیدا کېږي. دې به څنګه واپس جمدي کېږي. دا دومره مخلوق به څنګه الله ته ودرېږي. دا خو د آدم علیه السلام نه اوسه پورې په کربونو نه ده. د کربونو نه هم زیات مخلوق چې دی هغه مړه شوی دی. څوک د کب په ګېډه کې دی څوک په اور سوځېدلی دی څوک د ځمکې په ویښ کې پروت دی. خدای خبر چې په دې مقبرو به څونه پشته وړېدلې وي او تر قیامته پورې چې به څونه زر ایربونه او کربونه بلکې د دې نه هم زیات مخلوق به نور مري. او داسې مړه دي چې د نن سبا یې پته نه لګي نه د خاورو پته لګي نه یې زرو پته لګي. دا به څنګه جمدي کېږي. دا به د مکې قریش هم دا سوال کوو. الله دا مثالونه موږ په قرآن حکیم کې ذکر کړي. خو ما راته وخت یو ټکي وي. موږ صرف یو خبره منو یو ټکي منو هغه دا چې موږ دا منو چې رب العالمین قادر مطلق بادشاه دی. الله په دې قادر دی چې موږ د مور په ګېډه کې پیدا کړو. ورله انسان عقل دا وي د مور په ګېډه کې نه اکسیجن شته تا ته یعنې الله درکوي خو دا ظاهري هوا پکې نشته چې ته یې والې نه او بسماتي انتظام شته نه جړا په ماشوم پکې جاړي نه پکې خاندي 9 میاشتې 10 میاشتې 8 میاشتې د مور په ګېډه کې وي او چې بیا الله دې دنیا ته راولي په هغه ساعت په جړا شو متیازي وکړي. زه اکثر سوچ کوم که د هغه خپل بعضې وخت کې ماشوم د خپلې مودې نه وروسته پیدا شي. بعضې وخت کې ماشوم د هغه خپل عامه موده چې کوم د انسان دپاره د هغې نه مخکې پیدا شي. زه وایم یاره دې خو د هغه خپلې مودې نه 10 ورځې یا 20 ورځې وروسته پیدا شو او چې پیدا شو نو جاړي چې د 9 میاشتو په 9 میاشتې پس پیدا شو. دا 15 ورځې پس چې دی پیدا شو دا 15 ورځې مخکې د مور په دې ګېډه کې ولې نه جاړه. دا په 8مه میاشت چې پیدا شو نو غول کوي که په 9مه پیدا شو بیا چې پیدا شو نو غول کوي. نو دا دې چې مخکې پیدا شو دا خپلې مودې نه نو په کار را چې 15 ورځې خو مخکې پیدا نه چې 15 ورځې خو د غول نه کولې که نه او چې پیدا شو جاړي 2 منټه مخکې د مور ګېډه کې نه جاړي 1 سکنډ مخکې د مور ګېډه کې نه جاړي 1 سکنډ پس د مور د ګېډې نه بار شو بیا دې جاړي. او که دغه پرده کې دا ماشوم ته واپس بند کې سم خیال دی 15 منټه کې به دې جمدې پاتې شي پاسات په مړ شي. دا الله ګوري قدرت دا به مونږ منو او مونږ په دې مسلمانان یو چې مونږ الله ومنو د الله ټول قدرتونه ومنو د الله صفات ومنو او دا زمونږ عقیده او زمونږ ایمان چې د الله د قدرت په شان طاقت او قدرت د بل هېچا نشته.
د الله د علم او د پوهې په شان علم د بل هیڅ چا نشته. الله چې کوم کار کوي او کولی شي داسې کار هیڅ چا نه کړی دی، نه کوي، نه کولی شي. جن ورکول والا الله دی، مرګ ورکول والا الله دی، د دې قبرونه واپس جمع کول والا ذات الله دی، مونږ له خبرو چل ښودونکی الله دی، بیماری نه جوړونکی الله دی، بیماری راوستونکی الله دی. دا ټول کائنات چې چلی، دا انور او دا سپومۍ چې راخیجئ او دا انقلاب په دې دنیا کې په دې نظام کې راولي، دا څوک دی؟ دا الله ذات دی. دغه ذات ته مونږ منو، بل دغه ذات ته مونږ یو منو، دغه له مونږ شریک نه پیدا کوو. په د الله په صفتونو کې، د الله په طاقت او د الله په قدرت کې هېڅوک شریک نشته دی. دا زمونږ ایمان دی. نو بهر کیف دغه طاقت دی د الله. الله په دې هم قادر دی مونږ مسلمانان پیدا کړي یو. الله په دې هم قادر دی چې مونږ سره ایمان لري دنیا نه بوځي، او الله بیا په دې هم قادر دی چې مونږ جنت ته بوځي. په دې الله قدرت لري. الله د خپل قدرت او خپل طاقت په برکت زمونږ ایمان نصیب کی، او دغه عظیم قدرت او طاقت په برکت ته پروردگار مونږ د دنیا او د آخرت د پریشانونو محفوظ کی، او دغه عظیم طاقت او قدرت په برکت ته پروردگار مونږ د جنت اهل وګرځي.